من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه نهایتی عزتمندو مشرانو امزولو او کشرانو او خوشا کورونو کی اوریدن کو او وقت کی خودن کو میندو خویندو تورسرو موتاسو دا اللہ تعالی دا آخرنی لا ریب کتاب قرآن کریم قرآن مجید داغی ختمنا واوریدل ترجمه بانی او پناظر باندی ورونو په مخ د دنیا باندې دا سیبل سوک نشته دی سوا د مسلمانانو نه چې هغوی په دعوی سره برملاو په دلایلو باندې دا وایي چې موږ سره آسماني کتاب د الله تعالی موجود دی په صحیح طریقې باندې کہ یہود تورات او عیسایان د انجیل خبری کئی نو هغه محرف تی ای کی تبدیلی کړي شوی دی دا یو ما او تاسو یو امت رسول الله صلی الله علیه وسلم چې چا خبره منل دا والله نو په داوی سره دا موږ وایو چې د الله تعالی کتاب قرآن کریم قرآن مجید ما تاسو سره صحیح او سالم محفوظ هغه موجود دی انا نحن نزلنا الذکر انا نحن نزلنا الذکر وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ اللہ تعالی وی دا دی عزت او د شرافت کتاب مارا لگل دی او د دی حفاظت زو پخبل قوم داغی د حفاظت اللہ تعالی نظام او انتظام روان کړی دی
د تعلیم او د تعلم سلسله د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم را شروع ده او روانه ده پیړۍ په تیرې شوي تیریږي روان دي سو خوش نصیب وګرځي چې دغه تعلیم تعلم او د دې زده کړې نه فائدہ والی خپل عقیده او نظریه اغم د قران کریم برابر کی اعمال اخلاق عادات معیشت د جون تیرولو داغی طریقے منگتا قرآن کریم او د رسول علیہ السلام سنتو شریعت منگتا خودلی دی سلف صالحینو صحابہ کرام تابعین ائمہ مجتہدین داغی وضاحتون زمونگ استاذ و مخیط دی او بیا دی دور کی کتاسو من بغیر صدا بغض او حسدنا نظر ورواچو پا علاقو باندی او پا محلو کلو باندی نو دا قرآن کریم دا درسونو انتظام داغی دا تفسیر او دا ترجمی دا دی محنت او کڑاو دابوم دغه جماعت اشاعت التوحید و سنة چې د بدنامولو انتهایی کوششونه کړی شوي خو ناکام کړی شوي دي او اوسم خپل کار هغه جاری ساتي خو الله تعالی خپل نظام چلای ستیز کار رہا ہے ازل سے تا امروز چراغ مصطفی سے شرار بولابی یو طرف ته چې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مهنتو بل طرف ته ابو لهب دی ابو جال دی او عتبہ شیبه دی غیم خپل کار کوي او د پښتو متل دی په باردار اون تل وریږي کاڼي خو ورته ګوره چې باردار اون سکړي د بار والا اون تکانه او استری شیخ هغه د بر نه میوره غورځي دغه سمو تاسو هم یو بخاری شریف کې سو زیاده حدیث راځي رسول علیہ الصلوۃ والسلام د صحابو نه تاسو کو او ناستی ان من الشجر لشجرة مثلها مثل المسلم پدې اونو کې یو اون ده چې هغه د مسلمان په شان باندې ده ما هي هغه کومه ده صحابه کرام شروع شول د ځنګل په اونو باندې چاوي دا ابن عمر رضی الله تعالی عنہ وی زماز انترالل چې دا نخله ده د کجوري ونه ده خو مشران صحابه کرام موجودو نما د حیا د وجنا زغلی پاتې شوم او بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپل هغه او فرمایل چې او دا اون ده شیخ الحدیث محمد یار باچا سے رحمہ اللہ تعالی علیہ غیب فرمایل چې د کجوري د اونې مثال او د مسلمان مثال مشابهت یو شانواله پس کې دي په بازي وی چې دا پدې کې دي چې د کجوري اون ټوله او بو کې پټ شي خو چې ساری نی پټ نو دا خرابيږي نو دا خپل بار کوي دغه سي انسان هم دي دنه دې په بو کې پټ شي خدا ساری چې بس برخ کاری نو دې سکیږي نو چا دا ویلي دي چې یاره دا د کجوري اونې دا پانی بر دیخ کته بالکل تنه خالی ده داسې انسانوم دی وخت د بر ناراضي نور بدن داسې نه دی
چا نورې وجې ذکر کړي دي خو هغوی به وي دا ټولې کمزوري دي دا د کافر هم دي او دا د مسلمان هم دي دا کم چې ذکر کېږي او دلته رسول الله اسلام مسلمان ویلی دی نو اصل وجه هغوی به وي دا ده چې د کجورې اونه دا کالو سر د فایدې ده کجوري به ملاویږي چواري کې د هغې مربي به او اونه د فائدې د پانی د فائدې د هر یو شی د فائدې د جرړې د فائدې د حکیمان استعمالي گویا کې اشاره د دې خبره ده چې مسلمان ټول د فائدې دي دی به فائدہ رسي دی به نقصان نه رسي او دا ډېره ښایسته وجه ده نو وروڼو موږ او تاسو یو د فائدې او لویه فائدہ هغه دینی فائدہ ده الله تعالی چې بنی اسرائیل ته د څه حکم کوي د کوم اوامرو د کوم کارونو او د څه نه منع کوي اول سپاره کې فرمای رب العزت واذ اخذنا میثاق بنی اسرائیل لا تعبدون الا الله اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی ان بنی اسرائیل قد مضوا وانتم تعنون بهذا یا امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسرائیل چرازی آگور تیرشوی دی استنتاسو مرادی ځان بمتن مراد کوئی اللہ تعالیٰ متدا حکم کرو لا تعبدون الا اللہ چې به زمانہ د بلچا بندگی بن کوي نه د بدن نه د مال او نه د جبې نه د زړه څومره عبادت چې دي نو هغه به کې واځي زمای زندگی آمد برائے بندگی او زندگی بے بندگی شرمندگی وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون اللہ تعالی وی ما انسانان او پیریان د خپل بندګۍ د پاره د خپل معرفت د خپل پیژنګلو ماته د زارای کولو ماته د فریاد کولو د متاضع کولو د پاره پیدا کړی دي لا تعبدون الا الله او مسکمون دا الله تعالی ز پاره وعده وایو الله تعالی سره وعده کو ایاک نعبد و ایاک نستعین او مسکدام وایو التحیات للہ والصلوات والطیبات د جب عبادتنا د اللہ د بدن عبادتنا د اللہ تعالی د مال عبادتنا نظرانہ شکرانہ دام د اللہ تعالی لا تعبدون الا اللہ وبالوالدین احسانا او د مور پلار سره خکوي احسنوا بالوالدین احسانا اگر رونو اکابر او مشایخ زمون ډېری عجیبه خبرې کوي تفاسیرو کې هم په هغه خبرو به پوهېږي چې کوم د استادي اورېدلي راوچتې که نو بس نور بیا کار به ډېر کم ترې نه واخلې دا برته یادي الله تعالی چې د خپلې بندګۍ ذکر کوي وسره د مور او پلار حق نږدې ذکر کوي دلتم دے وقضا ربک اللہ تعبدوا الا ایاه وبالوالدین احسانا وجه دادا چې دنیا ته چې موږ راغلی نو راوستي چایو الله تعالی خو ظاهری سبب او عام سبب داغي د پاره څه دی مور او پلار دي کنه د مور او پلار په ذریعہ راغلی یو کنه وبالوالدین احسانا احسنوا بالوالدین احسانا د مور او پلار سره خکوي خکول داغي سره قولی هم دي خکول داغي سره عملی هم دي او خکول داغي سره مالی هم دي تشریح دادا قولی خکول و سره دادي چغي توبه د خبره نه کوي پیر که خسته خو مرید لبسته کنه اوس خو پلار ته وي ستا دماغ کار نه کوي ها ستا دماغ کار نه کوي اچ بابا یې نه چې پلانکی باندې دومره دي پلانکی باندې دومره لیکي وي خو کدا وي چې د پلانې باندې دومره دی کاغذ بند کی دماغ د بابا کار په خو بالوالدین احسانا
الله تعالی فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا کریما. لار او مرتب اف قدر نوای کلمه د خفغان بوته نوای. فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما او دی رټوم کله بداسي او کارو کی چې هغه بتا تخنق کار هو ولا تنهرهما وقل لهما قولا کریما او دی ته عزت والا شرافت والا وینا کوا. دا د الله تعالی حکم دی جنو او عقیده هم دا تاسو ګورئ دا حکم هم زکه دی چې داسې خبرې به چې هغه بستا تب وای چې دا خو خینه دی لکه ته بس نه وای نو. فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا کریما. تب خې وکړو خوای وقل لهما قولا کریما. دغه آداب مونږ ته شریعت خودلی دي او بچو تم دا خودل غواړي مخ کی آیت سبو مور او پلار تربیت کنا رونو تربیت واقعي دا ډیر ضروری دی ګوره انتہائی ضروری دی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی لا ترفع عصاک عن اولادک ادبا د خپلو بچو نه د ادب لخت م پورته کوا واخفهم فی الله دی د الله تعالی نه یراوا تشراوړل خو نه دی کنه دغه تربیت کولم دی اخلاقی او داغي ذهنیت داغي اعمال او تربیت او نن ورو واقعي چې دا انتهایی کمزوري ده چې بچو لمنګا ټیم نه ورکو او دا سوچ او دا فکر نه کو چې زما دا بچي چې دنه د نیک او صالح جوړ شي نو بیا موږ ته پریشانای. نن چې بچي ماشوم هغه غلی کوي په جړا باندې هغه ته غانو لګي په موبایل کې یقین وکړه مور مو ته خوشاله وي خدا او تعالی چې دی غلی شي پلار او ته خوشاله او دا دې پدی په نه شو دا پدی په نه شو چې د غوږ په ذریعہ باندې د ځل ته کم آثار ورزي. رونو اذان او اقامت چې وړي کې بچی تکي د پیدائش سره اذان او اقامت په تکي خو کې اذان او غس کې اقامت نه ده خو ماشوم ده خو ماشوم ده خو بینه پوي خدا د شریعت طریقه ده او د خو کلمات او اثري د بدو کلمات او بد اثري د غوږ په ذریعہ باندې او تجربه به تاسو کړی ماشوم ته چې شروع شي داسې غلی کنه کجاړي مې او چې ته اذان او اقامت شروع کې د الله لوی او ته شروع کی دا د غوږ په ذریعہ باندې زلو تزي مرچکه په اور باندې اور دا سترګور دي اوخ کې روان دي غرب غروب وي او چې عود دي په اور غرزول نو جماعت خوشبي عربو کې دا طریق خوشبي دا ولي د خصيص خاصري د بد اثري د خو کلمات خو اثر دي د بدو کلمات بد اثر دي. دا د اول نه تربیت د ماشوم روان شو د الله تعالی لوی وتلاړه وخت لاړه زړه تلاړه دی معصوم ته د مور په ګډه کې وېری شي چې لوی دنیا ترواني دې د خبر اخلاص کې دینه مولوی زئی او چې راشي مخکې معصوم شپږتل سره دي مشران وي وستر کې بیان کولا کولی او اوس دړمبه راځي کولا وای اکسات دل بدل ګوري دا وته دا کارګه چې دا خپل لوی زیره ته غني خدا لوی نه دی دا کم ذات چې دار څه پیدا کړ دی غلوي دی او سلور زر الله تعالی د خپل لوی د شریعت کې الله اکبر سلور زر الله اکبر دی. شیخ القرآن رحمت الله علیه د پنځپیر رحمت الله تعالی علیه او موږ د قائد محترم سیو ناټولو مشایخ استادان ناغه اورو عجیب د بانګ چې دنو د اذان یو عجیب خلاصه بیان کړی دا سلور زر الله اکبر ولې دی زکه سلور قسمونه د شرک دی غټ هغه پر اول رد کول دی الله لوی دی د الله د علم غوند دی چا علم نشته دی. دویم الله اکبر الله تعالی لوی دی د الله تعالی د تصرف د اختیار غوند دی بل چا تصرف او اختیار نشته دی. الله سره په علم کې هم څوک شریک نشته دی د علم په صفت کې او الله تعالی سره د تصرف او د اختیار په صفت کې هم څوک شریک نشته دی. او بیا الله اکبر پر دعا کی پر مدد چکی مصر سوک شریک و برخدار رشتہ دین شرک فی العلم دی رد کونو شرک فی التصرف دی رد کونو شرک فی الدعا دی رد کونو اللہ اکبر اللہ لوی دے پا عباداتو کم دا اللہ تعالیٰ سر سوک شریک برخدار و صدار رشتہ دین
هر کله چې شرکونه دې رد کړو اشهد الله اله الا الله اشهد الله اله الا الله اوس اقرار د توحید دې اقرار د چا دې د توحید دې الله تعالی دې یووالي دې توحید په لوی پیمانه محمد رسول الله بیان کړ دې نو اشهد ان محمد رسول الله اشهد ان محمد رسول الله دا اقرار د رسالت د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نے د شرک نه پاک فی موحدی او متبع د سنت نو الا اوس په مسکول غواړي حی علی الصلاح حی علی الصلاح تش د مس خبر نه د حی علی الفلاح حی علی الفلاح صبر چې د کامیابی کارونه دي هغه ته بزان حاضر ہے الله تعالی ذکر او کړل نو بس الله اکبر دو ځله ذکر کې دو په قیاس کې ته قیاس اس کول شي ته معلوم ول کول شي دو ځله ذکر کې اخر کې خبر سلخ سریو لا اله الا الله دا ټول نظام د دې د پاره د لا اله الا الله اسمانونه ازمکی دا سندونه دریابونه دا څومره نظام چې چلیږي د دې نظام چلولو والا به د الله تعالی نه ورزق نشته دی فاعلم انه لا اله الا الله اول به علم د لا اله الا الله کای یقین دانم دری عالم کلا معبود الا هو ولا مسجود فی الکونین ولا مقصود الا هو چوتی غیلا بدستداری بیا تنہا چی غمداری مجو از غیر حق یاری کے لا فتاح الا ہو سلطان باہو سے وہی زما خدا ایمان دے زما دا عقیدہ دا چی بدے طول عالم کی نظام چلا ان کے بید اللہ تعالیٰ نبر زنگشتے دے اللہ لا الہ الا ہوا الحی القیوم نظام چلا ان کے اللہ دے ہمیشہ جن دے اللہ تعالیٰ دے توکل علی الحی الذی لا يموت توکل علی الحی الذی لا يموت ٹھیک دا کہنا جی نو یقین دانم دری عالم کہ لا معبود الا ہو ولا مسجود فی الکونین ولا مقصود الا ہو سجدہ بھئی کیوں اللہ تعالیٰ تکیگی ہر سکی بد اللہ تعالیٰ رضا لٹائے دا اللہ تعالیٰ رضا دا اللہ تعالیٰ دا رضا کارون بکائے او چوتی غیلا محنت تیو کو دا لا الہ الا اللہ تورا دی پلاستا دا زبردست تور دی پلاش شوی دا دا بچاو سیز دی پلاش شوی دے چوتے غیلا بدستداری بیا تنہا چغمداری قبر تیواز رازا اس پرواب دینے مسلمان مومن میدان محشر کے مسلمان مومن اس پرواب ساتا کچھ دلا الہ الا اللہ دا توحید تور دی پلاس دا توحید ذریعہ دا بچاو چیسے دے اغا دی پلاس بانے دا او بیا وی بیا جیب خبر کہیں بدستداری چھتی غیلا بدستاری بیا تنہا داری بیا تنہا چی غمداری مجو از غیر حقیاری بید اللہ تعالیٰ نبلچا سربا دوستانہ دا الوحیت او مین دا خدا توب نکے زکا بید اللہ تعالیٰ نبل سک فتاح نشت دے کلاون کے دا رحمتون نشت دے مصیبتون دا پکون کی نشت دے ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لها وما یمسک فلا مرسل له من بعد اللہ تعالیٰ چی پچا در رحمت دروازہ کلاو کی نسو کی بندول نشی چی پچا بند کی نسو کی کلاو نشی وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ ویسا شیخ رحمت اللہ علیہ ومانا کولا وَهُوَ يُجِيرُ اللہ تعالیٰ دبل تڑلی پرانزی وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ دا اللہ تعالیٰ تڑلی سکنشی پرانستے وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ وَهُوَ يُغِيثُ اللہ تعالیٰ مدد کی دامانا کولا دا اللہ تعالیٰ پا خلاف کی مدد نکو لکی او بالکل راروان اگر موسیٰ علیہ السلام داغا دا ملگر و مدد اللہ تعالیٰ کئی او فرعونیان داغا سکنی شخلاص والد اللہ تعالیٰ پا مقابلہ کی داغی سر مدد نکو لکی گی عیسیٰ علیہ السلام بن کڑے دے اللہ اگا بن کڑے داغی نخلاص کڑے دے ایدناو بروح القدس خوچے اللہ سک اتڑی نبیا سخلاص والے گوری نشی وہ یجیرو ولا یجارو علیہ اللہ دبل تڑلی پرانزی لیکن اللہ تعالیٰ تڑلی سکنشی پرانستے ایک دا کہنا جی نو بارحال او دائی کے دیر حکمتو ندی چھ بانگ معشوم تا آزان کی گی اقامت کی پخترو خوب ہوتا دوارو تا جنہیں تا دوارو وقت کی آزان ہوئی کیا نا او خیال بیداو چاہسی جماعت تا مزلہ نزینو کیا نا
مای سے خو یارا رضی الله زید عرب رسول الله صلی الله علیه وسلم په وخت کې راځي خو عمر سے بندیز راوسته دي او اچا په نرت چې در هغه نه دی کړي هغه ماحول اب چته جوړ کې اب چته پیدا کې د صحابه کرامو نو د پښتنو د خپل سوچ صحیح خو نور غره اذان او اقامت دواړه دی لکه جنایت او دې کې دې حکمت نو اشاره ده په جنازه کې بیا ته بانګ او اقامت نه کیږي اتنے قلیل وقت کے لیے آئے تھے اس دنیا میں اے اقبال کہ آتے ہوئے آذان اور جاتے ہوئے نماز دی کې دې ته اشاره ده چې اذان اقامت در توش شابه اوس د باندې جنازې نیت تړل کی بس خبره ور روانه ده دا سبق دې الله غستل غواړي بهرحال د خو کلمات خو اثر د بدو کلماتو بد اثر دی پوری میں خبر کولا وبالوالدین احسانا لا تقل لهما اف لا تقل لهما اف ولا تنهرهما وبالوالدین احسانا مور او پلار سره قولی احسان سره دغه ته خبره کول نو عملی احسان سره دغه سره دغه خدمت کول دغه خدمت ته ودرېل دغه خدمت ته ودرېل بھائی استا مور او پلار دی بوډاګان شول د دې په خدمت باندې ځان الله تعالی ته ورسوا رسول الله صلی الله علیه وسلم وی پلار دا د جنت چې دنه بهترینه دروازه ده کتی ځای کې او کتی چې دنه غزا الله ساتي او رسول الله صلی الله علیه وسلم وی جنت دا د میندو د قدمونو د لاندې دی او رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای رضا ربی فی رضا الوالدین وسخط الرب فی سخط الوالدین دا الله تعالی رضا دا د مور او پلار پر رضا کې دا او دا غي خفغان دا سبب دی د خفغان د الله تعالی او د ناراضاتیا د الله تعالی ما هم اشاره کړی دا ما السبع دی هیر نشي دی او اسم د اسماء الله کا راضي غواړي نو کړی مور او پلار رضا دا حدیث ته پای کې اشاره کړی دا د سورۃ فاتحه په اسماء کې چې کوم ویلي دي وبالوالدین احسانا احسنوا بالوالدین احسانا او احسان مالیهم پایبا نه خرج بوم کوي دا نه چې یار نر بچي هغه د چا خپل کوروم چلی شي جدا شو خو د بیبي د کور سره هم چلی د مور پلار کور هم چې نه چلی وې دا به سره چې نه چلو او چې به خوندې کنه خپکیږي مو ما ته چا سویل نه دی ګوره خو زه چې راشم یو ځای کې خبره کوم الله هغه خبرې د زیر نو باسه چې د خلکو له دې مفید ابل عزت ته نو ما چې بیان نو کو وکړه دا تر وې دا سچ دی وې دا دلته مې سبا ځاسته خبره ده کنه قران او سنت خو راغله دغه نو او دا انګوريان دیم خفکیږي مو دا خاون چې دورته په مینه دتا د پلار د کور نه راوسته خان سموي دا د پلان د کور نه دی راوسته دا دی بوډا راوړې دی او دا لوي کړي دی ډیر سخت مهنت یې وسره کړي دی اوای دا وړي کې او دا ماشوم چې د قضا د مافات کې کنه په ګډه کې خدای نه قضا حاجت نشو کولای چې دلته یو چرت یو درز دی او بس چې د نسې ماشومان ان غمور او پلار خو لا بیا یو منټي واخلي راشوي سمبالوي راشه سمبالا مور چرته ونه چاله ورکی اجازه چې ګرځا سمبالا ذاتی خو پیشت کنه بدی باندې یو غنټه خو ته لبا نشي لبولې او د مور بوی الله تعالی داسې اثر پکې ورزولې دي چې مور غیږ تکي بس وی پولېږي صداسې غلی شي ته وایي بس سی په وکړل لګا چپ چاپ کینی دا مور الله تعالی لوی سینی والا لوی صبرناک پیدا کړی دا خوش نصیب دي هغه څوک چې مور او پلار لري او د مور او پلار خدمت کوي او بد نصیب دي هغه څوک چې مور او پلار ته نه خفدي که زیاتې د سره کوي رسول الله صلی الله علیه وسلم وي که تاسو سره زیاتې کوي هم ته به سره کوي بس تا مور او پلار دي نه او بای چې پلار هغه دې تر دې مشرور دي د پلار په ځای باندې تر دې د پلار په ځای باندې دي ماسی حدیث پاک کې راځي ماسی دا بمنزله الام دا د مور په شان باندې ده تاسو زموږ شریعت کې چې ضروري ار یو سیس پکې بیان شوی دی واذ اخذنا میثاق بني اسرائیل لا تعبدون الا الله وبالوالدين احسانا احسنوا بالوالدين احسانا قول خبری به تخسته کوي او داغي عقیده به صحیح کوي او دارنګي او پسې رستما تایید لدار اوړي وذل قربا خپلوانو سره هم یتیمانو سره هم مساکینو سره خو وقولوا للناس حسنا انسان ټول د فائدې دی وقولوا للناس حسنا دې ځنه خبره بوته لیوا تاسو به ټول خلکو ته خسته خبره کوي عالم چرته به خبره بهونه کی چې حق پرست عالمي دغه به کار دی داسې خبره وکي چې استاج ولایت دغه خیر درشي رونو راځي دنن دا عزم کوي او دا قصد کوي چې زبر د قران کریم درس تکینم درس تکینې کنه وکینې نو مفتي مجتبی سے خبر وی دی چې یاره دا په عربی کې دی په انګلیش په پښتو کې نو
انګلیش ښه یادوي او ته یادېږي په هغې فخر کوي او په پښتو کې چې هغه یادوي او دا په عربی کې دی او کله وي زما ژبه پیروله شوې ده زما ژبه غټه شوې ده نو بیا به دې له بله خوله هم پکاري او بیا په دې خوله کې راځي هم نه دې له بله خوله پکار ده دا دې ونه وي چې یاره دا زما ژبه پیروله شوې ده دا بېله خبره ده وروڼو دا هم یو خبره واورئ ډېره قیمتي ده دا علماء کرام دي او دا قرا حافظان صاحبان دي لګیا دي زمون بچو سره مهنت کوي موږ دې تم وایو چې دا څونه کې دا زمون بچی دي دې ځای وهلو نه کې د سترګ ځای نشي د الله د خپا الله مکا خدای دې نه کې کچت تخپای خطا شوا نو یا روري ته سوچو کې فکر وکړنی وسره پټېشته نه وسره پولشته دې تو ګوره بس دا به منظور وداسي منظور به وداسي خدا نو پکار او دا هو تربيت اغه ورکو مشر محترم وای دي تناظم وای دي تمشر دي چې د کشر خیال چې هغه اوساتي من دې له تربيت ورکو خدای ته لفظ سوچو کې فکر وکړو من پکور کې یو ماشوم نشو سنبالوي یو ماشوم پیمو له راوستیو او اکثر سوي سبق به ضروري کې خلاص شي شوري جو کړ دي او دلته استاد تک 50 کشمیتی نه هو ته سارا کاغلې یو رامنډ کې دما ته داسې وکړلو زماله چې زما پټای واغستله زما چې دنه سره زما ریلې واغستو زما چې پارای دا سکړله اما ته دا سکړل هغه چې خیر دې چې درالم بس دا دبکا دبکی دړاکی ورو خبره برابرې او بھائی تاسو هم خپکیږئ مو دا نه چې درا جماعت د ماشومان روانه کې نو کوي بر تاسو رواني ګرځي په خپل وخت چې توړي کوي نو پردې غنې دې نه پر خود ډرالای نه بجرا کاغو مالټه دې پردې نه پر خدا سیو دې پردې نه پر خود دا خو واړه دي چې سم شي بیا وتا ته چې سم شه سمې وي بیا وتا ته چې سم شه خو دې سم شي کنه د سره خو مهنت کول غواړي فاري وسره کول غواړي کنه نو رونو دام دین کې نه وي تاسو ندی چې استاد ونسی حافظ ونسی هغه سره خپل مرسته سره کوي بای ته زمون بچو ته سبق خای دی خبر تلی شي سونی تلی شي دوبه تلی شي خپل کار کولی شي هغه ارثي پر خودي زما استاد بچو ته ناس یې ته دغه تربیه کوي د عقیدې د اعمال او د اخلاق او د عادات او د اصلاح ولکې او پکاردار چې دا بندوبستونه وکړي شي په کورونو کې وکړي شي محلو کې مدرسو کې او جماعتونو کې د وړو تنظیم د بچو د سبق چې دغه وکړي شي صحابه کرام مدینی ته چې رسول الله صلی الله علیه وسلم لا هجرت نو کړي نو چې کوم ایمان راوړ دی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وی موږ له یو استاد راکړي موږ ته د قران کریم خودن کې راکا مصعب سے بوله رسول الله صلی الله علیه وسلم ورکړي چې هغه بوتلې دي خرچوم پی کوي هغه ته سبق خای